من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورة الزمر 49 نمبر آیات. په 49 نمبر آیات کې د کافرانو او د فاسقانو یو قبیح عمل ذکر کیږي او دا غوي یو غټ عیب او د عذاب چې کوم سبب دی نو هغه ذکر کیږي. الله تعالی یو فاذا مس الانسان هر کله چې ورسېږي انسان د انسان نه مراد فاسق فاجر او بل کافر ته مراد دی، ځکه د مؤمنانو علامات د سینې نو چې کله فاسق فاجر او کافر ته ورسېږي ضرر تکلیف دعانا الله موږ رابلی، چې کله به سخته کې لګیا شي سخته کې اخته شي بیماری یا بل څه آفت نو بیا ورته الله ور یاد شي. د دهریانو نه علاوه نور کافرانو ټول دغه لیول چې په سخته کې الله یادوي، الله ور یادېږي او فاسقان فاجرانو ته خو امر یادېږي ځکه هغوی خو الله مني، خو صرف چې کله صحت برابر او سهولیت برابر بیا په هغه ټایم کې نه مني. چې کله تکلیف ورسېږي الله وایي دعانا موږ رابلي، یعنې زموږ نه سوالونه کوي او باقي ټول مخلوقات او هر څه یې هېر کړي هغې پروا نه کوي. ثم اذا خولناه بیا هر کله چې موږ ورکو دته نعمت منا د خپل طرف نه تکلیف ته لرې کړو د هغې په ځای وله نعمت ورکړو، یعنې که بیماري هغې په ځای باندې صحت ورکړي چې نعمت دی، که غربت یې د هغې په ځای مالداري شي، که دغه شان یره او خطرې دشمنیان یې د هغې په ځای باندې امن او تعالی ورکړي. قال نو دا بیا وایي انما اوتیته على علم، یقینا راکړه چې د نعمت ماته علی علم زما د علم د وجنه، یعنی زه دومره ماهر یم، دومره علم لرم، دومره پوهه لرم، تجربه لرم او جو خسته پالیسی لرم، د هغې د وجنه د نعمت میلاو شو. داسې نه وجه دا احسان را باندې الله تعالی وکړو، الله ته نسبت نه کوي. د علی علم کې مفسرینو دوه احتمال ذکر کړي دي. یو احتمال دا دی چې دا نعمت ماته راکړه شو علی علم د وجه د علم د الله تعالی نه، نو مطلب دا شو چې اصل کې زه د دې نعمتونو مستحق یم، الله ته معلوم یم ځکه راکړه، دا تعبیر شو چې زه غټ شي او په ما کې دې څه پراته دي چې د هغې د وجې نه ماته نعمتونه میلاوي. او چا ځینې علماو دا ذکر کړی دی چې علی علم دغه مطلب نه دی، بلکې مطلب دا ده چې دا ماته راکړی شوی دی علی علم زما د علم د وجې نه چې زما تجربه او مهارت دومره زیات و چې دا چې ماسر کړو، خپل مهارت سره مې حاصل کړي دي. نو چې مهارت ته نسبت وکړي نو بیا هم د الله تعالی شکر خو ادا نه شو، داسې خو نه ول چې الله راکړی دی، بلکې خپل مهارت ته نسبت وشو. همدغه د فاسقانو فاجرانو ترتیبي چې کله به سخته کې الله به یادوي، چې کله به خادي شي راته شي دغه شان د کې نور سهولیات شي په ګناهونو سر شي. په دې وجه فاسقان فاجران د دوی خادي به تاسو لیدلي چې څه قسم حدونه دې کراس کوي او په دغه ځای کې دین شریعت د سره نه مني بالکل، کم چې فاسقان نیکان خلک نه دغه شان د کې د دوی آزادیان چې کومې ازادۍ مناوي او کومه خوشحالي مناوي، نو په دغه ټیمونو کې الله تعالی د احکامو د سره خیال نه ساتي، ځکه هغه ځان ته نسبت کوي دا ما کمال کړی دی، زما مهارت او تجربه وه، الله تعالی ته د سره نسبت نه کوي چې دا احسان د الله طرف نه دی او الله یې رانه بیرته اخیستی شي، د دې خو د سره فکر نه لري، نو ځکه د خوشحالۍ په ټایم کې بالکل حد کراس کړي او د بغاوت انتها وکړي. او دا وینا چې ونه قارون هم کړي و، قارون ته چې کله نصیحت وکړی شو چې الله د باندې احسان کړی د مال در کړی دغه ویل چې بس دا ماته ما یادوه، دا زما د علم د وجې نه، زما مهارت داسې و چې بس ما مال پیدا کړو او ما ته د دین حواله او د الله تعالی د احساناتو حواله مه راکوه. الله تعالی وایي بل هي فتنه، بلکې دا ازمایش دی، یعنې کوم څه چې ورته میلاو شوي دي که هغه مال دی او که صحت دی او که هر څه چې دي، نو دا د علم او د تجربه دومره زیاته نه ده، بلکې دا الله تعالی امتحان کړی دی، امتحان په طور ورکړي دي او په امتحان دوران کې خلک د احتیاط ژوند تېروي، ډاډه کېږي نه، نو دله په احتیاط اوسېده پکار ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه، نو هغې ځان ته نسبت کوي او ځان ته غره کېږي چې دا ما کړي. الله تعالی وایي قد قالها الذین من قبلهم، یقینا ویلې وه دې وینا لره کما وینا هغه دا وینا چې انما اوتیته علی علم، دا ماته د خپل علم په وجه میلاویږي
دا وینا ویلې وه هغه کسانو من قبلهم چې د دوی نه مخکې تېر شوي دي د موجوده کافرانو نو د فاسقانو چې مخکې تېر شوي دي د هغې په شانته کې نو د دې په شانته کې وینا هغوی هم کړې وه دې جمله کې دې خبرې ته اشاره ده چې د الله تعالی احسانات او نعمتونه د خپل هنر ته منسوب کول خپل مهنت ته منسوب کول خپل علم ته منسوب کول دا د الله تعالی عذاب ته دعوت ورکول او دا د ټولو ګناهونو بنیاد دی نو دې باندې اوس یو تخفیف دنیاوي یو حواله ورکوي چې دا جرم دومره خطرناک دی د دې موجوده کافرانو مخکې کافرانو هم داسې ویناګانې کړې وي او په هغه کافرانو بیا سخت عذابونه راغلي دي او چې کله عذابونه راغله به نه علم کار ورکاوه نه تجربې کار ورکاوه به هېڅ کار نه ورکاوه بس لاړل ختم شو دنیا نه نو دا موجوده خلک به هم دغه شان خرابېږي دې طرف ته اشاره شو الله تعالی قد قالها الذين من قبلهم یقینا ویلي و دوی لره هغه کسانو چې د دې نه مخکې دي فما اغنى عنهم نو اس بکار را نه د هغوی دپاره ما کانو یکسبون هغه څه چې دوی کړي وو هغه هنرونه او کارونه یې څه په کار بیا رانهلو یعنې عذاب نه بخلاص نه شو فاصوابهم سیئات ما کسبون ورسېد هغوی ته بد انجام د هغې چې دوی کړي وو بد انجام دا د الله تعالی احسان یې نه مانو د بغاوت ژوند یې تېراو او د الله تعالی احسانات خپل مهارت ته منسوبول نو دغه په نتیجه کې چې کوم عذاب د الله تعالی طرف نه مقرر دی عذاب ته راورسېد والذین ظلموا من هؤلاء او هغه کسان چې ظالمان دي د دې خلکو نه یعنې د موجوده کافرانو کې چې کوم ظالمان دي او د موجوده فاسقانو پادرانو کې چې کوم ظالمان شمار دي الله تعالی سيصيبهم سيئات ما كسبوا زرد چې وبرسېږي دوی ته بد انجام د هغې کارونو چې دوی کړي دي یعنی نبی علیہ السلام زمانہ کې چې کوم کافرانو او هغه اولنی مخاطبین شو قیامت پورې ټول مخاطب دي نو موجوده کافران چې کوم د نبی علیہ السلام زمانہ کې دي چې کوم سکړي دي د الله تعالی احسانات را خپل ځان ته خپل مهارت ته منسوبوي خپل پوهې ته منسوبوي د الله دین نه مانی د الله تعالی شکر د سره ادا کوي نو د پیغمبرانو سره دښمنی کوي نو دغه چې کوم بد انجام دی کوم عذاب دی نو الله تعالی وایي سيصيبهم زرد چې بوته ورسیږي سیئات ما کسبوا بد انجام د هغې چې دوی کړي د کوم کارونه چې کړي دي د پیغمبر مخالفت او د دین مخالفت د الله احسانات خپل ځان ته منسوب کوي په خپله پیدا کړي دي د دغې سزا به دوی ته ورسیږي وما هم بمعجزین او دوی به نه عجزه کوونکي الله تعالی لره الله در عجزه کول داسې دی چې الله تعالی عذاب پرې راولي او دوی مقابله وکړي عذاب بیرته واپس کړي او ځان د عذاب نه په زور باندې خلاص کړي نو دا الله عجزه کول شو نو دا خبره نشته څوک الله عجزه کولی نشي چې الله کم کار اراده وکړي نو څوک یې مخه نشي نیولی دا مطلب یې شو نو دوی باندې به عذاب خامخا راځي او دوی به دغه عذاب مخه نیوی نشي چې ځان ترې خلاص کړي همدغه شانته کې وشوله چې دغه سزا یې په بدر کې وسکله اولم يعلموا آیا دوی نه پوهېږي ان الله يبسط الرزق لمن يشاء چې یقینا الله تعالی پر خیر رزق چاله جو غواړي او يقدر او راکموي دا دلیل عقلی به دې باندې پیش کوي چې د الله تعالی احسانات خپل مهارت ته منسوب کول خپل مهنت ته منسوب کول څومره عیب دی څومره جرم دی آیا دا خلک په دې دلایلو کې دومره سوچ نه کوي چې په دې باندې پوه شي دا څه د الله تعالی په لاس کې دي او د دې ډایرکټ اثر چې کوم دی د الله تعالی طرف نه دی او که الله وغواړي یو څوک غریب کوي نو ډېر محنت کوي ډېر څه وسایل به استعمالوي خو بیا هم غریبي او چې الله وغواړي چې دا سړی به مالداره کېږي هغه به دومره څه محنت یم نو مهارت به یم نو بیا هم ډېر مالداره شي دا ښکاره دې خبرې دلیل نه ده چې رزق ورکول مالداره کېدل غریب کېدل د الله تعالی طرف نه فیصلې دي نو الله تعالی چې ان الله یقینا الله تعالی یبسط الرزق پر خیر رزق لمن یشاء چاله چې غواړي ويقدر او راکموي یعنې دې اختیارات د الله تعالی سره دي انسان باندې کسب دی او په کسب باندې انسان مکلف دی بیا د الله خوښه د کله به دغه محنت او د کسب باوجود ورته دومره میلاو نشي او کله به دغه کسب به ډېر کم کړي ډېر څه به ته میلاو شي نو اصل کې ورکولو والا ذات الله تعالی د انسان سره په کسب باندې مکلف دی او کسب کې ضروری خبره نه دا شی به حاصل شي کله نه ورکې د کسب باوجود به حاصل نشي ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخ نخید لقوم یؤمنون د قوم د پاره چې ایمان لري یعنی په دې دلیل کې ډېر نخید ایماندارو د پاره شته قول ورته وایا عبادی الذین ای بندگانو زما هغه اسرفوا چې داس زیاتې کړل علی انفسهم خپل ځانونو باندې اسراف زیاتې دی ته ویل کېږي چې ګناهونه هم کړي دي یا کفر او شرک هم کړي دي دی آیات کې ترغیب ذکر کېږي اعمال صالحات او قران طرف چې تاسو نیک اعمال کوئ کتاب باندې عمل کوئ دا پرې مو او دې کې مایوس کېږئ ما د الله تعالی د رحمت نه مایوس کېږئ ما د دې آیات په شان نزول کې مفسرین لیکلي دي چې کافران رالو
نبی عليه السلام نه نصیحتونه واوریدل او په دې باندې پوه شو چې زناکاري ډېر غټ عیب دی، غلا غټ عیب دی، قتل غټ نقصان دی، غټه ګناه ده، شرک غټه ګناه ده. دا مسالې خو زده کړلې. نبی عليه السلام ته وویل چې دا دین خو زموږ ډېر خوښ دی او واقع چې د دین ډېرې زیاتې فایدې دي، د دین بغیر خو انسان هسې تباه دی. دا خبره خو موږ په دې باندې پوه شو، لیکن موږ به یو شک یخته یو چې دا کوم څه چې موږ کړي دي دا به الله تعالی معاف کړي که نه معاف کړي. زموږ خو یقین نه راځي چې دغه کارونه موږ ته معاف شي. دا خو ډېر غټ جرمونه دي، ځکه قرآن او حدیثو په رڼا کې دا ډېر غټ جرمونه دي. سړی بې ګناه مړي کوي، غلا کوي، پردی مال او حق وهي، دغه شان ده کې زناکاري کوي. دا خو لوی جرمونه دي، واقعي غټ جرمونه دي او دوی ویل دا جرمونه موږ کړي دي. اوس چې موږ ایمان راوړو څه فایده به وي او الله موږ معاف کړي معاف نه کړي، په دې شک یخته وو. نو دا آیات نازل شو او د آیات خلاصه دا ده چې د ایمان نه مخکې چې کوم ګناهونه شوي، د ایمان نه راوړلو سره دغه ټول ګناهونه خود به خود ختم شي، معاف شي. او بیا چې د ایمان نه بعد کوم ګناهونه کېږي هغه به توبې سره معاف کېږي. لہذا د ایمان او د اسلام د لارې بندې لارې نه دي، د کلاو لارې دي. تاسو ایمان راوړئ شئ، دی مطلب شو. نو الله تعالی نبی علیہ السلام ته فرمایل چې قل ورته وایه عبادی الذین، ای زما بندگانو هغه اسرفو چې زیاتی هم کړلی علی انفسهم، په خپل ځانو یعنې ګناهونه هم کړي دي. لا تقنطوا، تاسې مه مایوسه کېږئ، مه ناامیده کېږئ من رحمت الله، د الله د رحمت نه. ان الله یقینا الله تعالی یغفر الذنوب، بخښي ګناهونه لره جمیعا ټول لره. په ایمان راوړلو سره ټول ګناهونه معاف کېږي او دغه شان ده کې په توبې سره هم ګناهونه معاف کېږي. انه یقینا د الله هو الغفور الرحیم، د بخښونکی مهربانه دی. وانیبوا الی ربکم، او توبه وباسئ خپل رب ته. واسلموا، او تابعدار شئ له د هغه دپاره. انیبوا توبه ویستل یعنی ایمان راوړئ او د کفر شرک ګناهونو نه توبه وباسئ، نو دا باطینی عمل شو. واسلموا، اسلام راوړئ، اسلام ظاهري اعمالو ته ویل کېږي. اگر چې کله کله اسلام په دوړو باندې کله اطلاق کېږي، باطن او ظاهر دوړو باندې کله اطلاق کېږي. او دغه شان ایمان هم د چې ایمان ویل کېږي باطنی اعمالو ته، عقیدې ته ویل کېږي، خو کله کله په ظاهر باندې هم اطلاق کېږي. چې کوم ځای کې دوړه ذکر شول ته بیا جدا جدا معنی لري. ایمان باطنی عمل او اسلام ظاهري عمل، چې کله یو ذکر شول بیا په دوړو باندې دغه اطلاق هم کېدی شي. او په دې معنی بیا امام ابن تیمیه رحمه الله یو مستقل کتاب لیکلی دی په دې اصطلاحاتو باندې چې ایمان څه ته وایي، اطلاقات قرآن کې څنګه دي، اسلام څه ته وایي او د دې اطلاقات به څنګه کېږي. دغه شان د کې بیا ظلم څه ته وایي، کفر څه ته وایي، فسق څه ته وایي، دغه اطلاقات تفصیلي بحث په دې باندې کړی دی. نو دې کې انیب ذکر شوی د توبه وستل، دا باطنی عمل شو. ایمان راوړل، کفر نه بیزاره کېدل، دا باطنی عمل شو. نو د دې نه وروسته به اسلمو به ښکاره معنی دا چې تاسو ظاهري اعمال د اسلام برابر کړئ. او په دې باندې بیا امام مودودي رحمه الله هم ډېر تحقیقي بحث کړی دی په کتاب الجهاد بشپږم جلد کې، چې اصل کې ایمان دغه باطنی عقیدو ته او باطنی عمل ته ویل کېږي او اسلام ظاهري اعمال ته ویل کېږي. په دې وجه باندې اسلام ارکان 15 دي او د ایمان ارکان بیا امانت بالله کې ذکر شوي دي، جدا دي بیا ځان لدي. نو دې ارکان هم ځان لدي. من قبل ان ياتيكم العذاب، مخکې د دې نه چې راشي تاسو ته عذاب، ثم لا تنصرون، بیا به تاسو مدد نه کېږي. دا هم د عذابونو تفکر لپاره ترتیب ذکر کېږي. تاسو به د الله تعالی عذابونو نه څنګه ځان بچ کوئ، د الله تعالی قهر غضب به د ځان نه څنګه اړوئ، د هغې نه به څنګه بچ کېږئ. نو طریقه یې دا ده چې بس الله تعالی ته توبه وباسئ او خپل اعمال صحیح کړئ. باطن کې په کفر او ګناهونو پښیمانه شئ، اسلام قبول کړئ، او بظاهر باندې خپل عملونه اسلامي احکام عملی کوي او د ګناهونو نه چې کوم کار منع دی هغې نه ځان وساتئ، ظاهري عمل هم ټیک کړئ. د دې نه وروسته به تاسو باندې عذاب نشي راتلی، عذاب به نه راځي. خو که داسې نه وي نو بیا د باندې عذاب به راځي، ستاسو امداد به رسره کېږي. واتبعوا، او تابعداري وکړئ احسن ما انزل الیکم، ښه هغې وحي باندې چې نازل شوي دي تاسو ته. قرآن ته یې ښه وحي وویله، دې نه مراد قرآن دی، ځکه چې په آسماني کتابونو او آسماني صحیفو کې قرآن د ټولو نه زیات معتبر کتاب دی او زیات فضایل او د زیات اجر والا کتاب دی. نو په دې وجه واتبعوا، تابعداري وکړئ احسن ما انزل، ښه د هغې چې نازل شوي دي تاسو ته، من ربکم طرف د رب ستاسو نه، دې مراد قرآن دی. من قبل ان یاتیکم العذاب، مخکې راتللو تاسو ته د عذاب، بغتة ناڅاپه، وانتم لا تشعرون، تاسو به خبر هم نه یئ، داسې به د باندې عذاب ناڅاپي حمله وکړي، د هغې نه مخکې تاسو په قرآن باندې عمل شروع کړئ. ان تقول نفس، چې بیا ونه وایي یو کس،
قیامت په ورځ باندې یا حسرت ای افسوس دی علامه په هغه سمانی فرتو چې ما کمې کړلې فی جنب الله په جانب د الله تعالی کې الله تعالی را باندې ډېر څه لازمي کړیو ما نه دي عملي کړی الله تعالی ډېرو کارونه منې کړم ازمانه شوي دي نو د الله تعالی په جانب باندې ما ډېر کمې کړل چې دا ارمانونه بیا ونه کی وان كنت لمن الساخرين او یقینا هم زاد ټوکو کوونکو نه چې اسلام پورې مذاق بدین پورې به مذاق کوو کله د اسلامي خلکو پورې مذاق کول کله د اسلامي احکام پورې مذاق کول کله د ګيري مذاق وړاو هل کله د پټکی مذاق وړاو هل کله د اسلامي نظام مذاق وړاو هل دا کارونه په عام فاسقانو پاجرانو کې موجودي کافرانو کې هم ساده پورې موجودي نو قیامت ورځ به خلک بیا افسوسونه کوي چې د الله تعالی په جانب باندې موږ کمې کړې دي او د دین په باره کې موږ مذاقونه کړې ټوکی مسخرې هم کړې دي او تقول یا ونوي لو ان الله هدانك الله مونږ ته هدایت کړې وي لکنت من المتقین نو وې بزره پرهیزګارانو نه دای دویمه باندې دا باندې بیاونه کی د دې باندې خلاصه دا ده چې الله تعالی مونږ ته په قسمت کې په تقدیر کې ایمان نو لیکل خبرو په تقدیر باندې ورواړي دا مجرمان ظالمان چې زموږ په تقدیر کې لیکل شوی وي نو بیا موږ ایمان راوړو خو الله منظور کړي زموږ ایمان نو ځکه موږ کافران پاتې شو څه مطلب به شي یعنی موږ معذور یو موږ باندې زیاتې شوی او موږ خود مختار نه ونو ځکه موږ ایمان راوړی نه دي نو د ټولو بانو جواب په اخر کې تفصیل روان دي او تقول یا ونوي حين فاغ وقت ترى العذاب جتويني عذاب لو ان لنا او تقول یا ونوي حين فاغ وقت ترى العذاب جتويني عذاب لو ان لي كره كبه زما د پاره یو بل زل دنیا ته فاكون من المحسنين زبوید نه کانو خلقنا دارمان قیامت پر ورځ ونه کی شرک دوباره چانس میلاو شي دنیا دلال شو بیا ډېر نیک سړی جوړېږي ما خو دوباره تللو چانس نشته دی مطلب دا د ارمانون د درې وانه ارمانون په قیامت کې پزول به پایدې هیڅ فائدې نشته هغه ټیم کې چې ارمانونه کې نه وس تاسو سره مقشتره نو چې کله هغه ټیم بیا راشي د ایمان بیا قبليږي نه توبه قبليږي نه او د ارمانونو شروع کینو الله تعالی بوته وي بلا ولنا قد جاءتك آیاتی یقینا راغلی وتا ته آیاتونه زما فکذب تدروجن غنل بها هغه لرا واستكبرت ځان دلوي غاڼو وكنت من الكافرين او توید کافرانو اصل خبره دسی وا اوس په ارمانونو باندې کار نه کی